ضروری دا واجب دا نوادر اللغت کی ہوئی وحرام واجب عزم واجب دا ضروری دا پاکلی باندې چې موږ تبا کړل دي انهم لا يرجون چې دین راګرځي دنیا ته دی بیا دنیا ته نراګرځي انهم لا يرجون الى الدنيا چې دین راګرځي بیا دنیا ته دنیا ته نشي واپس کېده دا وی روحونه راځي دروغ وي وی ماخام د ماخام خاپی راځي ارواحان راځي او په بالو باندې ګرځي والله چرګان دي چې په بالو باندې ګرځي تر اوسه وکوړ کنه اوس په بالو باندې ګرځي دروغ وي واپس نشي راتللې وا او جو سوی د ماخام وظیفه نه ور کړی وي وی ترغی پوری دی بیا ناستي په بالو باندې وختي وظیفه ور کوي چې بیا قبرونو ته ځینه وخت کیږي به بیا نه وخت کیږي په لار باندې اړیږي وي نو چا یې چراشه چوسيري لا يرجون سورۃ یاسین یو درشم کې موي چارم بیا واپس نشی راتلې یاسین 31 یو درشم یا یو مان شو دیو مان وارامن علی قریاتن اهلکناها انهم لا يرجون حرام دی پاکلی باندې حرام په خپل معنا باندې پاکلی باندې اهلکنا چې مونږه اراده د هلاکت کړی دا اهلکنا چې مونږه اراده رس کړی دا د هلاکت انهم لا يرجون الى الدين چې دین راګرځي دین ته توحید ته چې کم کله مونږه هلاکو هغه توحید راګرځي دونه کسو کوئی چې ولې الله هلاکولو الله ولا مقول نه ورکولا کې دې شي ایمان راوړې دې سي راوړې ایمان وچ مونږ کمالا کول نو مونږ ته پتا وا هغه په قسمت کې سنو ایمان نو وحرامون بندي علا قريتن پاکلی باندې علا قريتن پاکلی باندې چې مونږه اراده د هلاکت کړی دا انهم لا يرجون چې دین راګرځي دین ته ځنه وی لام زائد دی او باندې پاکلی باندې چې مونږه هلاک کړی انهم يرجون واپس کېدل دنیا ته واپس کېدل پسري باندې نالام زائده لسيف الخطيب ناوی زائد دی انهم لا يرجون چې نه راګرځي حرامن علی قريتن باندې پاکلی باندې چې موږ لا کړې چې یقینا راو بغرځي دنیا ته دنیا ته ګرځېدل به بند کړی د دې ځای پورې درې سبقونه ختم شو سالورم سبق حتا اذا فتحت یرد دنیا یرد آخرت بشارت دنیاوی بشارت اخروی حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې پرانستل شي ازوزی او ماجوزی اذا فتحت یاجوج و ماجوج چې کله پرانستل شي یاجوج او ماجوج غیر اخلاص کړي شي را اخلاص کړي شي یاجوج او ماجوج تفصیل من مختصر کاف کې کړو چې آدم علی السلام اولاد دې مکمل انسانان دي دعوت و تر رسیدل دي تر دې پورې چې د خاتم الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ته رسیدل دي خو حدیث کې وایي سر راځي چې لنډي لنډي وي ازونه دي چې څه وایي لوی لوی شیونه وایي غاټ غاټ وایي ځنې مفسرین ذکر کوي وسنی چې دا چینیان او روسیان دي او امریکایان یورپیان دي وی دا شانته دوم ځکه حدیث کې چې سنخ وي نو تقریبا په دې کې موجود کیږي اداري چې دی په فساد کوي او هر ځای لا راځي من کل ادبی انسلون دارو چا ځان وکش کوي نو د بارانه گزارونه نه کوي د اسمان نه جازونه گزارونه نه کوي او ځای ته د فساد نه پاتې شو هر ځای د فساد نه ډکړ دی فتحت ویل کیږي چې پرابنسته شي اخلاص وکړي شي نو دی خو بند نه دي خو خلاص دي نو یو طرف ته سدي بندي کنه په یو طرف به بندي دا نه چې ټولي دنیا ته سدي آزاد دي نو یو طرف ته بندي نه هغه طرف ته هم سکړي شي خلاص کړي شي حتا اضافه ته ابتلا وتر دی وی چې پران چې خلاص کړي شي یاجوج او ماجوج هم من کل ادبی ينسلون او دی وا دارو چې زنا را خوېږي چې کش بکې وقت ضرب الوعد نزدیرا وقت ضرب الوعد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون واخراغي فکر دیونه کو وقت ضرب الوعد نزدې شو وعده کرا فاذا هيا ناګانا ناصابا شاخصتن کړاغي براوتی نیغ براوتی کارو پاتې شي ابصار الذين استرګه کافرانو وایبا هاي هاي رکاوي دې موږ لرا قد كنا في غفلتن یقینا موږ په غفلت کې دینا بل كنا ظالمین بلکې موږ ظالمان لوی ظالمانو بل كنا ظالمین انکم ما تعبدون ير الاخرت یقینا تاسو هغه چې بندگی کوي د الله نه علاوه حسب جهنم خشاک د دوزخي
انتم لا واردون تاسو به دروتون کی لو کان اولای الیاتن کوي دا خدایان کوي دا د تاسو را مدد کوي خدایان ما وردوان دوی بنو د نشوی دوزخ ته خدای لا دوزخ ته دي وکلن فیها خالدون او ټول وی پدې کې همیشه لهم فیها زفیرون دایلره وی پدې کې دایره پدې کې چریو بکړي زفیرون چوي اسویلی فزفر زفرت القیز وقال يتميز من الغیظ مقامات کې ویلي اسویلو ته ویل کیږي دایره پدې کې چریو اسویلی هم فیها لا اسمعون او دیو پدې کې ناوري سو لا اسمعون دیو بل خبره وناوري د خود مجلس پي خزو طالبان بس تقریبا کنه چې دوغری یو ځای شي د یو بل خبره بیا څوک ناوري د دې وجه د تبرانی کې روایت ته چې لا خیره فی اجتماع النساء لا خیره فی اجتماع النساء ولو علی میت فانهن اذا اجتمعنا قلنا وقلنا لا خیر فی اجتماع النساء د خود په غونډېدو کې خیر درس ته راځم شي دا خراب بخیری غپ لګي لا خیر فی اجتماع النساء اس خیر نشته په جمع کېدو د خود کې ولو علی میت اگر که په مړی شي راځم شي فإنهن اذا اجتمعنا قلنا وقلنا دای چې جمع شي نو خو بس ویل کېیا وي څوک یو څوک بل څوک د پنجابیانو جلسه ده مقرر او سامعین ټول لګیاري مقرر او سامع ټول لګي پړو دا او سره لاسونه داسې ته وي مقرر څه به داسې وي پړو او ته وي پړو او غیم لګیاري مقررم لګیاري او غیم لګیاري کابلګرام شیخ محمد الله علی وی بره لگا راوسته او پنجابی مقرر خو مقرر وي خو پنجابی مقرر راوسته لګیاو وی دی وته آیات وی چې داسې ته کوي وی زه شاته نه ستې ته چې کو چا کوچړو خبر نه وی وی چیرې تاسو نه پوهیږئ چې څنګه چلے یار زه تمام چې پړو سمجھتے نہیں یار پړو نه ویمو دو ته چوپ ګورای ګورای وی چې ساتیر شه دیو ته بیا وای ما ورته چې دای ته مونږه داسې تعلیم ورکړی دی چې یو کس پوي او نور باوري نور به ته وخت کیږي موږ کې ته مونږ وای چې یو تن بلګي نور به ته وګي بیا چې اب سمجھ آ گیا اوس باندې سمجھ راشي ته به چا پېښه دی نو دای پړو رب خيږي اينم لا يسمعون یاد معنا لا يسمعون نا ووري پدې کې بناوري چې دا الله دې فریاد قبول کړي او قبل دل فریاد ووري قبل دل فریاد نشته لګیاوي نو یارانه کان بنديانو له خلکو تعظیم کړو نو غیبوم دوزخ ته زی د پیغمبرانو تعظیم خلکو کړه عبادت کړه نو غیبوم دوزخ ته زی نه خوشحالي ان الذين سبقت لهم من الحسنى یقینا کسان چې تیر شوی دی لرا زمونږ طرف نه خسته فیصله الحسنى فیصله جنت اولئک انهم بعدون دای وې دینا بالکل لري شوی اولئک انها مبعدون دای وې دینا بالکل لري شوی لا اسمعون حسیسا نا وری پدې کې کشاره د دوزخ بالکل د دوزخ د کشنا بیغما نا وری پدې کې کشاره د دوزخ قوم فی مشتات انفسهم او دای وې پاره کې چې خوخي دي د نفسونو چې دي د نفسونو خوخي مشتات انفسهم چې خوخي د نفسونو دی خالدون همیشه وي چې څه خوخي غبر ور کوي چې بوم پکر ور کوي دا مشتات انفسهم چې یو سړی په دنیا کې شراب سکري دي یا رخمه غوستي دي نو چې کله جنت تلاړ شي چې کله څه تلاړ شي جنت تلاړ شي نو آی دلو په جنت کې رخم او شراب ملاويږي او کنه حدیث کې راځي چې نه به ملاويږي وته چې نه به ملاويږي نو مشتات څه مطلب دی چې څه د خوخي بس الله رب العزت پر د طبيعت داسې جوړ کی چې د باغې ته اشتها نه راوځي هغه ته بلده اشتها نه دی وجنه حرام او ته اشتها په جنت کې نشته فی مشتات انفسهم آتا چخوخی نفسونو دی خالدون همیشا لا یظنهم الفزع الاکبر خپه بنه کی دی لرا غمجن بنه کی دی لرا وارختای لویا د وارختای رضا لا یظنهم الفزع الاکبر لا یظنهم الفزع الاکبر غمجن بنه کی دی لرا وارختای لویا دا سوکتی چې په داوود انبیا پورو اجازه د مصطفی نه مانو اکرام د مصطفی نه مانو او رحمت سے چاته ویل الله تا هم اهل لا اله الا الله داد لا اله الا الله والا لا يحزنهم الفزع الاكبر خفویر کی دی لرا وارختا لویا حدیث کی راضی لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امن عذابی
لا اله الا الله حسني الله وی لا اله الا الله زما قلدا من دخل حسني امن عذابي سوق چې زما قلې ته ځن نشو نو زما د عذاب نه پامن شو. بل حدیث کې راځي کأنی باهل لا اله الا الله نبی علیہ السلام فرمایي لکه چې لا اله الا الله ولوینما یواسون من قبورهم کأنی باهل لا اله الا الله یواسون من قبورهم ينفذون التراب من رؤوسهم چې دوی باندې قبرونه راوچت شي سر نه به خاري سندي سر نه به خاوري سندي لا يحزنهم الفزع الاكبر اس ور خدای به پمني لا يحزنهم الفزع الاكبر شیخ القران رحم الله واقع بیانولا چې خوب ولیدو چې قیامت ورځ دا لوی ور خدای له ویزه پریشان او مای چې سبا کیږي وی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ میولید ویراته ویل چولې خپای بیمار ته وی چې خپه باندې مو اوس قیامت ته حساب کتاب دی سبا کیږي اگر ته چې تا نام نو لسته مې لسته مې وی چې نور چاته نو لسته مې چې لسته مې وین تاسو بیا څه غم دی چې چا نام لستل دی او دا نام بیان کړی دی پاغه باندې دا ورختای نشته دی کانی به اهل لا اله الا الله یبعثون من قبورهم ينفذون التراب من رؤوسهم لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر خپه باندې کې دی ورختای لویا وتتلقاهم الملائکه او ملاوی کی بعد رئی سره فرشتي بولا راځي حامیم سجده کی وای کنه نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره اخرت او دنیا کې ملګریو هاذا یومکم وای بوته دا غرستا سودا تاسو راز کاروي نمبر ستاره کنه پیدا تاسو د ګټه راز د اضافه ځکه کوي دا تاسو د ګټه راز دا الذی اغا کنتم توعدون چې تاسو سره لوس کوله کېدو یوم نطوی السما کتوی السجل فکمرا چراغون کومنگ اسمان پشان دراغون ډولو د منشی کتابونو لرا طالب جان ته بلا کتابونو پراتی چوي ټیم ختم دی یو سات کې راغونډ کې او بس وی تړي اراوچتی کی بلا خوارو ار کتابونه یو سات کې راغون کی منشی رجسترار هغه په یو سات کې ار سراغون کی نو کتوی السجل پشان دراغون ډولو د منشی او د کاتب هغه للکتب کتابونو لرا دویمه ده کاتوی السجل پشاند راجم کولو د راجستر لیک لرا لیکونو لرا ګوره دا یو راجستر رستاسو ده او په دې کې څومره لیکونه راجم شوي دي دا چې خوارو واره کې نو څومره شي نه جوړیږي ګوره څومره خوارو واره راجستر لیکل علي راجستر څه کړی دي راجم کړی دي د کشانته دار څو خوارو واره الله به سکی راجم کی کاتوی السجل للکتب پشان درا غوندولو د کتاب د راجستر او د کاغذ لیکونو لرا کما بدانا اول خلق نوعیدو لکه چې مې پیدا کړی پاول ځل پیدائش نو واپس وکم وعدن علینا لوز دې کرا پمنګي پورو کولی وعدن لوز کړ دې منګه لوز علینا انجازو چې پمنګي دې پورو کول پمنګي پورو کولی ان كنا فاعلین من یو کون کې لرا خوشحالی د دنیا فلقد كتبنا في الزبور یقینا لیکلی دی منګه فی الزبور په زبور کې من بعد ذکر پس توراتنا ذکر للمتقین پس توراتنا یا من بعد ذکر پس فیصله د لوح محفوظ نا لوح محفوظ کې دا فیصله کړی و بیا هم په زبور کې لیکلی دا ان الارض يرثها للعباد الصالحون یقینا مکه جنت الارض یومانا مکه جنت الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ان الارض يقينا مكه جنت يرثها عباد الصالحون ورکو بدلرا میراث کې بنیانو نیکانو تمه نیکانو بنیانو لوي ورکوم دیم ادا چې ارض نه مراد د دنیا ده ان الارض چې مکه دنیا ورکوم بدلرا بنیانو خپل تمه نیکانو ته چې مکمل نیکان دي اغیله به ورکوم تاریخ نه ده خودله سليمان عليه السلام په وخت کې ورکړی و صحیح ده کنه داؤد علیہ السلام په وخت کې سکندر د ذوالقرنین په وخت کې دا په وخت کې ور کړی و عمر رضی الله تعالی په وخت کې په اکثر دنیا اسلامی حکومتو یا رسول عبادیت صالحون بیا به ورکی خو چې صالحان خصوصي پیدا شي کنه یا رسول عبادیت صالحون سورۃ نور کې وی کنه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض
خامخا دیل و مشرات ور کوم پزما کې مشرات بولا ور کوم پزما کې سورۃ نور 55 نمبر آیات 55 رومیان سره مسلمانانو جنگو خالد رضی الله تعالی عنہ سے بسالارو آلاړو هغه پسې یو کله پاتشو په روم کې نور روم فتح شو ای قلعه کې بن شو خالد رضی الله تعالی عنہ ورته خطاب کو ورته وی ویزه ته قسم کوم لو کنتم فی الغمام لرفعنا الله الیکم او لانزلکم الینا ازمال په خدای قسمی لو کنتم فی الغمام لرفعنا الله الیکم کتاسو بسکی پواریاس کوي نو مونږ به الله تاسو ته دروخیږي مونږ له الله قدرت بچ کیږي رانه نه لرفعنا الله الیکم مونږ به الله دروچت کی او لانزلکم الینا یا به تاسو مونږ ته سکی راکوس کی خو بچ کیږي رانه نه زهره تخالی کوي ایو یریدل زهره تخالی کو نو چې دای صالحان پیدا شي نو بیا په اسمان خانو کې امریکا خلاصېدلې نشي یا رسول عبادی الصالحون ان فی هذا یقینا په صورت کې لا بلاغن خامخا مکمل رسول لی د پاره دا قوم عبادت کوونکو مکمل رسول باندې پوښوي چې څنګه الله عزتمن کړی دي هغه نه کان خلق او څنګه بدن يرولې دي وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نو چې کرام غواړي نو د رحمت په سره شکنه وما ارسلناک نمدنا لګر تعالی الا رحمت للعالمین مگر رحمت په ټول عالم حدیث کې مرضی ایوہ الناس انما انا رحمت مهدات ایوہ الناس انما انا رحمت مهدات زد اللہ طرفنا یو رحمت ڈالائی کڑی شویم او للعالمین طول عالم دا پارا رحمت نسو مطلب طول عالم دا پارا یو مطلب طول عالم دا پارا چتابیداری یو کی نسو دے ورلا سدے رحمت انسانانو مکلب و پیریانو لخو خودو رحمت و مہربانی اللہ بولو دنیا و آخرت کے سور کی کامیابی بور کی خو نور سوزونو لهم رحمت تے ذکر کو پا نور سوزونو نظام خرابی کی تو چا دو وجہ خرابی کی انسان دو وجہ خرابی کی چه انسان سمشی نو طول عالم بسشی سمشی گر تمہیں خواہی کہ دانی نامی انسامی ذکن قلب رابا قلب زن چه انسان سمشی نو طول مخلوقات سکی گی سمی گی رحمت للعالمین نو دا چې په منلو کې خیر دی دویم دا رحمت للعالمین مهربانی د پاره د ټول عالم د پاره صدا مهربانی کافر د پاره مسلمانانو د پاره او مسلمانانو د پاره خو خود صدا مهربانی چې وې مانو کافر د پاره مهربانی کافر سو قسم دي یو داری چې مقتولین چې هغه وجل شي نو هغه له دنیا نتل خو کی نور په عذاب دیدلو او نوری گناہوں لا سکیدل جات دل راغی د پاره د مرګم سو خو موحدین چې وعده وکړه وعده نو د دنیا راځي خو پارام تیری کی کنه نو للعالمین هر یو چیز د پاره تر دې چې د مار د پاره رحمت ته د کور د مار د پاره طریقه نه خولې چې کور کې د مارولې نو ډایرکټ کې مواجنه ورته وای د داوود او سليمان وعده ته یادوم شاو پارام شي چې تزرو کېګا وګوره د کور د مار د پاره رحمت ته رحمت للعالمین مکمل عالم د پاره منلې دي په دور منلې دي یو هندو دی وید برکاش کابلګرام شیخ سویر مدذل العالی هندو کتاب لیکل دی دا غنوم دی وید برکاش دی هندو نوم دی او د کتاب نوم دی کال کی اوتار هغه چې کوم نه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې هندوان قوم ته نصیحت کوم هندو قوم ته کوم نصیحت کوم چې یو پیغمبر چې محمد یادیږي چې د پلار نوم دی وشنو بھگت او د مور نوم دی سومانب په معنی د امینه باندې دی او وشنو بھگت په معنی د عبد الله دی وشنو عبد ته وي او بھگت الله ته وي وشنو بھگت چې د پلار نوم دی او داغه په تابعداري کې کامیابی ده او کوم نه منلا نو کامیابی درلا نشته او هغه منی نو کامیاب بشي هغه من رحمت للعالمین وای شیخ سبب ما معلومات کړ وی هغه وید پرکاشم کافر نه وی وما بيشام کې دیندوان معلومات کړل شهر تاسو زی راځي څنګه چل دا وید پرکاش ته پروفیسور دی او د اوسم ژوند دی لا څنګه دی هغه شان لاندې دی معنی لري یعرفونه کما یعرفون ابنا
او بودا چې ټکسلا کې قبر دی بودا چې کوم دی عیسی علی السلام نه مخکې تیر شوی دی هغه دا خبره کړې ده خپلو ملګرو ته چې میترینین هغه به راځي او دا هغه په تابعدارۍ کې کامیابی ده میترینین په معنی د رحمت للعالمین دی رحمت ټول منل ده خو ملی نه ما ارسلناک الا رحمت للعالمین مگر مهربانی د پاره د مخلوقات قل ورتوا انما یوها الیا مهربانی ذریعہ دا کنه چې دا توحید معنی مهربانی بدر باندې وشي چې یقینا وای کول شي ماتا انما الهکم اله واحد چې یقینا حاجت روا تاسو حاجت روا دي کیو فارنتم مسلمون نایتا سغاړه کی خودن کی استفهام باندې امر یعنی اسلمو غاړه کېږي پاین توالو کوالي دی فقل نور توایا اذنتکم علی سواء خبرون تاسو لرا په برابرتیا اذنتکم علی سواء خبرون تاسو لرا په برابرتیا دانا چې ګنی چا سره سپټه خبره کوم بل چا سره سپټه خبره کوم الصالحون مهایمی وی الصالحون هم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم على رغم انف روافض الصالحون مراد صحابه کرام فقل اذنتكم على سواء فتوا خبرون تاسو لرا على سواء په برابرتیا دانا روافض وی علی رضی الله تعالی عنہ سره سپټه خبرې کړې وي علی رضی الله تعالی عنہ صاحب اعلان کړی موږ ته سپټ نه ویلي اذنتكم على سواء وای ندری ما ته پته نشتا اقریب ما تو ام بعیدن چې نږدې دی یالره هغه چې تاسو سره لوس کول شي ما ته پته نشته انه یعلم الجارا یقینا هغه الله پویږي پته ده وینا او پویږي پاغه چپټوي ما ته اس پته نشته الله پویږي وای ندری ما ته پته نشتا لعلو کې دې شدا دم عذاب لعلو کې دې شدا دم کول په عذاب کې فتنه لکم دا امتحان استاد پارا چې خیر دی او که شر ما ته پته نشته چې په دې دمه کې شر دی او قدمه کې خیر دی فتنه لکم خیر دی او که فتنه استاد پارا او متان الہین او فائدہ تر مقررہ قال ربکم اسم نمنی خیری وتو کا وی پیغمبر قال په څه شکل لیکل دی قل او آیا نو قال نو ویل قل قال او آیا نو ویل ربکم ورا فیصلو کې بالحق په عذاب راول په عذاب بالحق ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق حق اعراف 89 نمبر یو کم نوی سورت شعراء کې هم دا راځي یو صلات لسم کې سورت سباش پګشتم کې ته پیغمبرانو خیری دي رب حکم بالحق یا بالحق کار فیصله وکا کوم فیصله چې ان لننصر رسولنا کار فیصله نو بیا معنی مې کړ بالحق عذاب یا رب حکم بالحق الله فیصله وکا بالحق په حق باندې نو الله نه حق فیصله کوي پیسا شیخ سوی مدذل العالی الحكم حكمان حكم حق وحكم بغير حق وحكم الله يكون حقا حکم چې کوم دنو الحكم حكمان حكم حق وحكم بغير حق یو حکم پاکي بل پنا قواني وحكم الله يكون حقا او د الله فیصله همیشه پاکي فیصله کا پاک انصاف فیصله دا حق نو ربنا الرحمن رب زمانه مهربان المستان چې امداد د غختل شوی دی د بل چانه امداد نه غواړو المستان چې امداد د غختل شوی دی علامه پاغسوانه تصفون چې تاسو بیانوي تاسو مقابله کې زدا الله نه امداد غواړم یا خلکو اقترب للناس وقت نږدې دی اعتراضونه وکوي او دې عزت نسوالي فائدہ والی دا خبره د نقل سره برابر او د نقل سره هم برابر سخت برازي ستا عزت پکوم یواز مارا مدد کی بل سوکنا ذکر طول انبیاء کرامو کانو یدوننا رغبا ورهبا کانو لنا خاشعين طول الله را مدد کړو دایره سره عادت چې په دې برابر شوي نو داز مکوا تعالی در کی خدا الله نه امداد غواړه واخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج مدنی سورت دے یوصل دریم سورت تے نازل دو کے پس د سورت نور او مخ کے د سورت منافقون نا ربط او مناسبت د مخ کی سورت سرا په غنو جوه باندې دے اولا وجہ سورت انبیاء کی رد شرک اعتقادیو داغ شرک ردو چې داغی تعلق د زړه سره و سورت حج کے رد شرک فعلی دے داغ شرک رد چې هغه د عمل سره تعلق لري یعنی هغه کار د کفر او د شرکی دویم وجہ د سورت انبیاء ابتدا شوی اقترب للناس حسابهم چې حساب کتاب را نږدې شو نو سورت حج سر کې وَإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ داغی علامہ ذکر کئی درم وجہ سورت حج کے سورت انبیاء کے یو قسم خلق ذکر کو صداغی خویو کانو لنا خاشعین کانو لنا خاشعین نوزدلتا بل قسم ذکر کئی ومن الناس من يعبد الله على حرف یولسم آیات کی سلورم آجا آلتم یو قسم ذکر کرل خلق یو قسم ذکر کو یدعوننا رغبا ورهبا دلته داغه مقابل ذکر کئ یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه دولسم آیات کی مقابل ذکر کئ په دولسم آیات کی
بلا وجہ سورت انبیاء کے اکرام د نیکانو خلقو ندلتا ہلاکت د بدانو عزت او اکرام د نیکانو ندلتا ہلاکت د بدانو بلا وجہ سورت حج په آخر کې د جهاد دعا ذکر کړه امام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي چې نبی علیہ السلام به د جهاد میدان ته تون دا دعا به ویلا چې ربحکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نو دعا د جهاد ذکر کړه سورۃ حج کې د جهاد مسله ذکر کړي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر التباخر کې دعا د جهاد سورۃ حج کې مسله د جهاد ذکر کړي داود سورت د سورت مرکزی مسئلہ دا رد شرک فعلی مسائل اربعہ سالور مسئلے ذکر کئی تحریمات اللہ دا اللہ حرام تا حرام وائی دویم تحریمات العباد بندیانو چې کم حرام کړی دي ناغه حرام ندی دریم نذور الله دا الله د منښت قدر کوي سالورم نذور العباد د بنیانو منښت اب عزت دی چې د بنده په نوم باندې شي د دې سالورو مسلو د بیان د پاره سورات سالور بابونه دی اول باب کې یاره دا غلو رازینا چې دا شرکونه کوي لګیاي کله یو دربار کې پروت کله بل کې نو پا غرض با الله له جواب ورکړي دویم به دلیل چا په سمزا او دریم دلیل عقلی او داغي پنځه نتیجې او بیا د بی دینه د لیډر حال اتم آیات کې دا ولنې باب تر لسو آیاتونو پورې دویم باب یو لسم نا تر 25 آیت نمبر 25 پورې پدې کې زورنا دبل چا په عبادت او مثال او ترغیب قرآن تا او یرا خوشحالی ذکر کئی چې کدیو نه منلا دوزخ پر ځای شي کدیو منلا جنت پر ځای شي بل باب دریم د پنځشتم نا تر یو کم سالو اختما پاغی کې
بیان د سلور واړو مسلو دعوت صورت. او حکمونه اجیانو تا سلورم باب یو کم سلویختمنا تر اخیر تر صورتا. او پدې کې د شرک د ختمولو لپاره د جهاد حکم، شرک د دنیا نه ختم کړي دا غي لپاره د جهاد حکم، او تسلی او د تخویف نمونی دیو کم پنځوستم نا د داعی مقام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام چې دا مسله بیانې او دا توي چې بیان کا او تسلی غتا دا تپن دوستم نا هجرت ترغیب ال الهجرت کله کې دنه پریک دی خدا مسله م پریک دا کله پریک دا دا مسله م پریک دا. او د امداد دلایل امداد به الله کوي او دلایل عقلیه پر د شرک فعلی. وش پیتم کې بیا دعوت صورت او ترغیب دعوت تا بیان کا غلے کی گما. 71 72 یو یایم دو یایم کی زورنا چې څوک د دای خلاف کوي نو قران د بیانون کې خلاف کوي هغه ته زورنا. بیا د رد شرک د پاره یو ناشنا مثال دریو یایم کی بیا امور مصلحہ کلکوالی لا نیک اعمال کوا اللہ بد کلک کی وہ یایم کی او بیا ترغیب دعوت تا او ترغیب او تسلیان بدی صورت کی زیاتی د دیو جنا چې شرک فعلی رد ډیر ګران دی د شرک فعلی رد ډیر ګران دی اوس ان شاء الله له وضاحت کوم نو پته ولګي چې څنګه ګران دی. د دیو جنا بیا وای بیان کا بیا وای او تسلی بیا ورکی خیر دے خدای به خیر کی الله به امداد کوي. امتیازات د صورت یو ذکر د زلزلې د قیامت دویم من کان یظن ان لن ينصره الله دا یو ناشنا مثال. درم او من یرید فیه بالحاد په حرم کې په صرف اراده باندې د ګناه الله سزا ورکړي. درم سلورم حکمونه اجیانو تا دو خانو د حلالې حال او ناشنا مثال د رد شرک مثال د ذباب सूरत के रद्द शिरक फैली दे शिरक फैली सता हुई
یو هغه شرکی چې تعلق د عقیده سره لري، لکه خدای مکه او سړی د عقیده ولري چې پلان کې پیر سے پپټو باندې پويږي، بس دا د زړه کار دی. پلان کې بابا زما بلنه او आवाज اوري زیارت او زما په حال پويږي، دا د زړه خبره ده. دا قیدا چې د چاراله د امت عالمان ذکر کوي ټول چې دا سړی چورلټ کافر دی، د نماز قبليږي نه روزه قبليږي، او کبه توبه مرشنو همیشه دوزخی دی. کبه توبه مرشو نو همیشه دوزخی دی. دیتا عالمان زمونږ استادان شرک اعتقادی وئی. دویم شرک دے شرک فعلی، کارون دا سکول چاگر داوی کارون دال وئی چې دا کار صحیح نه دی، نور عقیده نه موږ نه خبر. واکار چی انو هغه کار ظاهر کې د کوپر او د شرکی، ظاهر کې د کوپر او د شرک کاری. یو سړی د مشر استاد ته سجده وکړه، منګورو چې د خو مسلمان دی، 5 وخت منظم کوي، دا سجده بل چاته کول دا د کوپر کار دی. اسمنګ ته د عقیده پته نشته، د عقیده پته موږ ته نشته دی. کله نه موږ دا تاسو کو چې تاول سجده وکړه او دی ولې دا سناروا دي څه چللې، دا استاد زما د فائدې او د نقصان دی، د سره زما ګټ او تاوان تړلی، نه دا سړی چورلټ کافر دی. او کده دا وی چې عزت مې ولاو کو نور دې زمانه د فائدې دی او د نقصان، مال به اسباب ګټ او تاوان نشي را کوله، خو به اسباب زما د فائدې او د نقصان ذمہوار نه دی. خو عزت مې ولاو کو لوی ګناهګار دی، انتهایی لوی ګناهګار دی، خو کافر نه دی. خو چې موږ ته د عقیده پته نشته او عالمان وی شر ظاهر ګوري، شر سګوري ظاهر ګوري. ځنه عالمانو دا ویل دي چې حکم د کفر په وکا د پاره یاري داغه چې دا کار پریک دي. ځنه کارونه داسې دي پښتنو کې ډېر مشهوري رسمونو او رواجونو کې چې هغه کار د کفري، عمل د کفري، خدا عقیده پته موږ ته نه لګي. داغه سلور غټه مسلې دي، دا چې کومه مې ویلې. دوای صحیح دي او دوای غلطي. صحیح خو په خپل ځای پرې ده چې د حلال او د حرام اختیار د الله دی، نو د الله حرام ته حرام وایا. نو ځنه شرک فعلی دی کی کوي چې د الله حرام ته حرام نه وي، د الله حرام ته حرام نه وي، داوم د عمل شرک دی. د حلال والی او د حرام والی اختیار بل ور کوي چې الله ست حرام ویل دي نو هغه ته حرام وایا.
فخوای ځان له مثالونو وسې ځان لرینو پردا نو کول الله حرام کړی پردا نو کول الله سکړي حرام کړی اوس پرده ته جایز وي پردا نو کول ته جایز وي پرده نو کول ته جایز وي زنا الله حرام کړی دا اسوی کو پر رضا وکړو نو خیر دی قانون کې لیکلي دي حقوق نسواء بل کې رضا زنا بالرضا چې کوم دوی دا جایز ده دا کوم ځای راغلیو دا شرک دی نو الله حرام او حرام وایا دویم چې بندیانو د ځان نه حرام کړي بندیانو د ځان نه حرام کړي دي نو هغه ته حرام مو آیا دای صحیح نه ده د بندیانو حرامول د ځان نه دا صحیح نه دي تحریمات العباد دا کو وختونو کی او که کارونو کی وختونو ای لکه په خوا و خلکو وی د شورو رس پیرا دا په موږ باندې خانه دراغلی دا رزو کیو د شورو رزو اسپیرا دا په موږ خانه دراغلی چا باوی د سفر میاش پیرا دا چې د سفر میاش بوتا د سفر میاش بوتلا نو ابای او نو سوټولو با لول راغسته او به سفر یوزا سفر یوزا اذا موږ سفر او باسو شریعت کې اول المظفر سفر چې د کامیابی میاشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا عدوى ولا سفر ولا عام فی الاسلام لا عدوى ولا سفر ولا عام فی الاسلام اسلام کې سفر د بے عزتۍ څخه تصور نشتا چا ویلو د دوه ترونو میانس کې واده دا خنه دی د دوه ترونو میانس کې واده خنه دی نو کله به ټول کال د دوه ترونو میانس کې دی خو به دوه ترونو میانس کې ځنه دوه میاشتې راځي کله به کې لاس میاشتې راځي نو دواړه دوه ترونو میانس کې دی یو طرف ته وړو کې اختر بل طرف ته لوي بل طرف ته لوي بل طرف ته بیا وړو کې دو ترونو مینس کې واده وي خنه دي عائشہ به وي رضی الله تعالی عنها په زما واده د دو ترونو مینس کې شوی دی او زما د واده مر بختور واده وړو بلشته نه وي اوسم د دونو عقیده ده چې حسن حسین کې واده خنه دي اسلامي نوم محرم دی پښتانه ته حسن حسین وي محرم کې حسن حسین کې واده خنه دی غوخه په چوڑکای وشي دا رازو کې رضان نه یا وای سټیمونه مقرر کی د دین اخو اموزه دا ټیم په مونږ باندې خنه دی د جمعې پرز باندې ځنه کار تسپیروي یو داده په مسله ځان پوهه کوي چې د جمعې پرز سړی وي اسبو مفته کې اورس چټي کوم د جمعې پرز به چټي وکم د جمعې پرز به چټي وکم
مستوى تیارے حکم سغم خادی با حکم بالکل جائز دا کئی دی جائز دا جمعی کئی خالی کئی اتواری کئی پیری کئی پرے خوخا دا خود جمعی پر ازبانی پا دی عقیده چوٹی کول چکار کوم گوتا غصوم سپیره دی جمعی رز را باندې خانه در آغلی دی جمعی پر از چکار تا مخامخ شم متوانی که گما دا د جمعې ورځ د سپیره غني دا سپیره غني دا جایز نه دي دا په شرک فعلی کې راځي زنه په کارونو کې د تفصیل ما الحمدلله مایده کې کړه خدا سے تاسو ته سرسری وام زنه په کارونو کی کارونه سپیره غنی کارونه څه غنی سپیره دکاندار سار وختي سودا قرض نه ورکي ټول ورځ به سپیره وي سار اولنې سودا قرض نه ورکي وېدام بیا ټول ورځ سپیره دا شرک فعلی دی ګوره لګه تشریح ته کو په یو ټک کې دی وی دا ټول راز به سپیرای دا شرک فعلی څنګه موږ ته عقیده نه معلومه کدو وی چې دا ټول راز خیر او شر د دې اولنې سودا نه غړم چورلټ کافر دی د خیر او شر د بل چا په اختیار کې وګڼو ا کوي ویل چې نه خیر او شر خو په لاس د چا کې دي الله کې دي خداکار صدا څخون ته کې نه دی نو بد پالی پینوي کافر نه دی خدا خبره خانه ده دا خبره ښه عام طور مسلمانان هغه خیر او شر د الله لاس کې غني خدای کارونو تسپیره وي دا کارونه په ځان د دیو جنسه کوي باندې نه دا ناروا دي کافر نه دی خلوی ګناګار پدی دي زوی رخصت شي کراچۍ تلاړ شي نو مور وی جارو ور پسې موها گینیو جارو بشي جارو اول خو یو جایز کارو کو سوای کارته می وای چې سټه می وای نو وی وها خو په دې عقیده د جارو نه باندېدل چې دی وخت کې جارو کې سپیرتوب غني دا ناروا دي دا حرام دي او ناروا دي مازیګر نرستو جارو موها یا د ماخام نرستو جارو موها ټول ورځ بر شپه بر سپیرشي پیریان بو سر جارو کې به خیر ني جارو جائز کارو چې سټه می واه واه خو په دې عقیدت باندې دل دا ناروا دي کني وای مازیګر پسې می واه خاله کور پروتي خو په دې کوای نو واه خو په دې عقیده چې خیر پکې غاڼم یا پکې سپیرتوب غاڼم دا ناروا دي کارغه आवाज کی ویلری شس پیرو بیا مل مرا روان نه د کارغه په आवाज کې سپیرتوب غني د کارغه په आवाज کې سپیرتوب غني دا پزان باندې کارونه بندول دي خلق ناستی طالبان ناستی عوام ناستی پکې روان دي خبره کوي بجلی راړ شي مړه سس پیرا خبره دی وکړه بجلی را باندې بند کړه دا شرک پیلی دی دا نبی علیہ السلام چې فرمایي شرک چې ده اخفا من دبیب النمل دا د میګي د مزل نوم په مزه پټ پټ پتا سو کیږي دا داسې وای کنه اخفا من دبیب النمل دا د میګي د مزل له تاسو کې پټ در نه کیږي سپیرا خبر دی کړو بجلی دی را باندې بوتلا خبره کې سپیرا تو وګاڼو دا ناروا دي نیک پالشته شریعت کې جوړای بنا جوړای وینا خو نیول جایز دي اسه سړي خبرو کړه خپل غونته بجلی را علاوه ماشاءالله لکه خپل خبر دی دا به خبره نه ده
دا بدن دا سپیرتوب بنگانی تفاول نیک پالی جوڑای بزان لنا د کور نصار نوزی سړی مقدمه بل سرا کور نه نواتو ابولو مرامی و سره چل کړو عقیده دا وا چې چاړم به سار خارولی دو نا به مقدمه بایلی د شپې نه یو رامی راغله هغه د سار وختي کور مخه تخار تړلې چې راوز جوړ خر بووی مقدمه وبایلی دې چې کور نه راوته خار به بارو راړو نه براوته په نه بار کولا زر بدن نه لاړ خزو ته ویل ویسه طبیعت میں خراب ده سات 1300 ډیر سات پکې 1300 و نه واتو التا حکم شو یارانه مقدمه بایلا پنځله مقدمه بایلا دا ځان له چې کم دینو سپیرتوب جوړ کړو کله یو څه کې کله بل څه کې ستار سپیر په مخ راوتلم نو دا سدا شو دا ناجایز دی شریعت کې نبی علیہ السلام وی لا طیرت فی الاسلام اسلام کې بدپالای نشته ده بدپالای په شریعت کې نشته کله یو شینه د چاشک راشي یا سړک کې نبی علیہ السلام وی دا دی وی اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک اللہ لا طیرا الا طیرک بدپالی نشتے مگر ستار طرف نے چسی آغدی ولا خیرا الا خیرک خیر ستار طرف نہ دے لا الہ غیرک ستان الہ بلا جت روانشتا او زیدی بخپل آجت کی نبی علیہ السلام روایت کے رئیس زما امتی نہ دے چې بد پالای د کار نه بند کو یو روایت کې راځي چې بد پالی نه کولا ناجایز ټوټکې نه کولې نه دوی بیساو بی کتاب جنت تزي بیساو بی کتاب جنت تزي نه دا د ځان نه خود مقرر کړی وي وعده به وکړو اول به جنای له الګ پلاس کې ورکو جنه باغ چاډوله ته خېجوله چې داغه با اولنې زیه شو جوړه بدنا بیا غ چا کټ کولا چې اولنې به داغه زیه شو وی چې دې زیه وشي دا ټول شریعت کې د ځان نه جوړولو د ځان نه حرام او حلال مقررول د دې د ټولو خلاصه دادا یو جائز کار دی یو جائز کار دی مباح کول او نو کول شریعت کے برابر دی او ته داغي کول د خیر او یا د شر په عقیده ضروری وګڼي او یا نه کول د خیر او د شر په عقیده سو وګڼي ضروری وګڼي نو دا تحریمات العباد کی راضی پوښوي پوښو بس دای د ټولو حاصل لې یو جائز کاری جائز کول او نو کول شریعت کے برابر دی کہ کای وے کا کنے کای می کو ته په یو خاصه عقیده د خیر او یا د شر په عقیده باندې داغي کول او یا نه کول